بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نو مخکې ستا شکریه چې ته رالې دلته او زموږ ځای ته پسمانده علاقې ته او زموږ دا حالات ته ولدل علاقې ویزټ یې وکړه، نو ستا شکریه ادا کوو. مدرسې بنیاد چې دی دا شیخ القرآن مولانا رفیق الله خان سابق صاحب چې صوبه سند امیر و دا هغه وایښی و په 1990 کې. او په اغراض او مقاصد دا دي کله چې هغه د پنجپیر نه فارغه شوی دلته راغلی نو زموږ د علاقه کې شرکیات بدعات دا ډېر زیات و. نو هغې دپاره هغه ډېر جدوجهد او محنت یې وکړه، خلقو ورسره مرسته وکړه. نو هغې دغه تاسو ته معلوم شو چې الحمدلله زموږ ځای کې هر سړی موحد دی، د شرک نوم او نشان هم نشته دی. نو هغه چې کله سوچ وکړه زموږ د پوره علاقه کې د بتکول علاقه کې مدرسه نه وه، یو مدرسه وه د دې جلال الخالق بابا دی دې غاړې ته مدرسه نه وه. نو هغه وی چې دا یو کار مې کړلی چې د خلقو عقیدې اصلاح مې کړله، نو اوس مې خیال دا دی چې د دې علاقې څومره ماشومان دي چې د هغوی اصلاح هم وشي او هغو د مدرسو سره وابستګي جوړه شي، نو انشاءالله مستقبل کې به هغونه الله ښه عالمان جوړ کړي. کال کې خو زموږ دا ترتیب اول نه موږ سره لږ ونې واړو، داسې ورو ورو رفته رفته دا تقریبا اوس 320-330 واړی موږ سره 15 کلاسونه دي. د ناظري جدا دی، د حفظ جدا دی، ترجمې جدا دی، د جنکو کلاس جدا دی. هغه ترتیب سره سبق ویل کېږي، په وړو باندې لږ لږ پیس دی. او کوم کمی چې راځي نو زموږ خوا کې دا بازار دی هغو والا موږ سره تعاون کوي، کلي والا تعاون کوي، نو هغې سره دا پروګرام چلیږي. او کال اخر کې بیا زموږ یو پروګرام وي چې څومره واړه فارغه شوي لکه تاسو پرون هغه وکتل 35 طلبه زموږ دغه کال کې د حفظ، ناظري او د ترجمې. مستقبل کې زموږ دا اراده ده چې انشاءالله موږ سره بار ځای کم دی، که موږ ته لږ ځای ورسره نور میلاو شي نو زموږ دا اراده ده چې موږ ورسره کتابونه هم کیدو او تدریس علما ډیر دي خو ځای کم دی، نو د هغې د وجې نه دغه نه کیږي. نو اوس دا اراده ده چې انشاءالله لږ لږ په پورته ورسره آبادۍ زیاتو او شعبه کتب چې دي دویم چت کې زموږ دا اراده ده چې هغه به یږدو. بس اخراجات خو دا دي ما تاسو ته ووایي چې د وړو پیس دی او چې کله مدرسې منې لږ حالات داسې راشي چې یا د تعمیر ضرورت شي یا د وړو څه کمې زیاتې راځي نو موږ علاقه کې وګرځو خلق موږ سره تعاون وکړي. زموږ مستقل سفیر نشته چې یا کراچۍ یا بل ځای کې چانده ادا کوي، نن پورې چېرته موږ دې له چانده نه ده کړې. څومره ضرورت چې بد کله یو مشکل راغلی موږ اراده کړله او الله هغې له وجود ورکړلی، تر ننه پورې هغه الحمدلله ډېر ښایسته طریقې سره چلیږي. مدرسې باندې چا بقایجات نشته دی بالکل. طلباو تعداد موږ سره ټوټل دغه 330 واړو او دې کې 60 واړه داسې دي چې هغه موږ سره پاتې کېږي. پاتې کېدو ترتیب دی چې زموږ چې کوم کلی دی د کنی خلق ډېر ښه دی نو هغو تعاون هم کوي او وظیفه موږ له دغه کوي لکه طالبانو نو ډېره ښه طریقې سره ښه ښایسته خوراک ورکوي. نو طالبان هم په هغې خوشحاله دي او چې منځی کې موږ لنګر کولاو کړی ځکه موږ سره د څرمنو پیسې وي او خو بل شي کې نشو لګولی، نو بیا هغه خلق خفه کېده چې تاسو زموږ هغه پخ کړی خوراک چې دی هغه موږ نه منې کوئ لکه دا به نه کوئ. نو بیا د خلقو په وینا باندې موږ هغه دوباره شروع کړل. ملګرو ته دا درخواست کوو چې موږ سره د لږ کومک کوي، لکه مطلب دا دی چې زموږ حال احوال تپوس دی کوي، راځي موږ له د بهترینې مشورې راکوي چې علاقې کې د کوم شي ضرورت او کوم بنیاد باندې دا مدرسه مخې ته بوتلل غواړي چې هغو راځي موږ سره کیني موږ له بهترینې مشورې راکوي، نو انشاءالله زموږ مدرسه به نور هم مخې ته شي.